أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تعالی نه امید ساتم ان شاء الله چې ټول اوریدونکو خو او زمونږه د تعوذ او د تسمیه چې کوم کلاسونه شروع شي په هغه کې ابتدایي کلاسونه ان شاء الله زه امید ساتم د الله تعالی نه چې هغه تاسو اوریدلی او په هغه باندې به ان شاء الله الله تعالی سمجھ او په موږ ترا کړی وي. نن به موږ ان شاء الله د ابتدایي تلاوت درمیاني صورت بحث کو. ابتدایي تلاوت درمیاني صورت په دې کې به اعوذ بالله خامخوایو په بسم الله کې اختیار دی. اعوذ بالله به خامخوای او په بسم الله کې اختیار دی. چې صرف اعوذ بالله وایي نو بیا دوه صورت جوړیږي، فصل او وصل. فصل بالکل جائز دی، لکه اعوذ بالله به جدا وایو بیا به صورت شروع کی، لکه مثال په تور باندې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. دا مال صورت من شروع کو، دا فصل شو، دا جائز شو. وصل پکې هم جائز دی چې د اعوذ بالله وصل د صورت د من سره وشي. د اعوذ بالله وصل د صورت د من سره وشي، لکه مثال په تور باندې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ومن الناس من یقول آمنا بالله وبالیوم الآخر. په دې وصل کې په جواز کې ګوره شرط دی. د اعوذ بالله وصل چې کله کې د صورت په منځ کې نو بیا به سره شرط دی چې کله هغه شرط پوره وي نو بیا به وصل کې، او که هغه شرط نه وي نو بیا به وصل نه کې. هغه شرط دار چې کله په هغه ځای کې د اعوذ بالله وصل کول پکار دي چې په کوم ځای کې د الله تعالی ذاتی یا صفاتی نوم نه وي، یا د انبیاء علیه السلام نوم نه وي ذکر شوی، یا د مؤمنونو یا د جنت تذکر نه وي، په هغه ځای کې به اعوذ بالله وصل کې. او یا داسې ضمیر چې د دې طرف ته دا کوم چې ما ذکر کړ چې د دې طرف ته راځي نه وي، د هغه ضمیر سبب هم چې کوم دی د اعوذ بالله وصل به سره نه کې. او که پرس که داسې حالات موجود نو بیا به اعوذ بالله وصل سره نه کې، لکه مثال په تور باندې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الله نور السماوات، الله نور السماوات سره اعوذ بالله وصل نه کې. د الله نور السماوات سره به اعوذ بالله وصل نه کې. دغه شان کې د الرحمن علی العرش استوى سره د اعوذ بالله وصل نه کې. محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الكفار، په دې آیت کې به هم اعوذ بالله وصل نه کې. المؤمنون والمؤمنات دې کې به د اعوذ بالله وصل نه کې. جنات عدن يدخلونها د اعوذ بالله وصل بدل دي نه کې. هو الذي جعل الليل والنهار دې کې به اعوذ بالله وصل نه کې، ځکه دا ضمیر د چې راځي د الله تعالی ته، نو په دې ځای کې بیا د اعوذ بالله وصل دا نه دی کول پکار. پاتې شو اوس د بسم الله تذکره چې بسم الله ته اختیار دی، که صرف اعوذ بالله کې نو دا دوه صورتونه جوړیږي. دواړه جایز دي، خو دا یو د شرط سره جایز دی. دا یو د شرط سره جایز دی چې کله هغه شرط پوره وي نو بیا به جایز وي، چې کله شرط نه وي نو بیا به ناجایز وي. دویم صورت زموږ سره دا جوړیږي چې کله د اعوذ بالله او د بسم الله د دواړو خبره راشي نو بیا پکې څلور صورتونه جوړیږي. فصل کول، وصل کول، فصل اول، وصل ثانی، وصل اول، فصل ثانی، دا پکې جوړیږي. نو په دې کې بیا دا تفصیل دی چې فصل کول هو مطلقاً جایز دی، او وصل اول، فصل ثانی، فصل کول او وصل اول، فصل ثانی دا هو پکې بالکل مطلقاً جایز دی. لکه مثال په تور باندې اعوذ بالله جدا سره وای، بسم الله جدا سره وای، بیا سورۃ من شروع کی، لکه دې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ومن الناس من يقول آمنا بالله وبالیوم الآخر. دا جائز دی. وصل اول، فصل ثانی هم جائز دی، لکه مثال په تور باندې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ومن الناس من يقول آمنا بالله وبالیوم الآخر. دام جائز دی.
خبره بیا په وصل کول کې دا او په فصل اول وصل ثانی کې دا وصل کول او فصل اول وصل ثانی په دې کې هم دقه خبره ده کوم چې بر ذکر شوله چې د اعوذ بالله او د بسم الله وصل د صورت سره کولای شي یو ځای ویل شي لکه مثال په تور باندې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر دسم کولای شي چې فصل اول وکي او وصل ثانی وکي لکه مثال په تور باندې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بیا بسم الله الرحمن الرحیم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر دام جایز دی دغه دوه قول دي بعض علما دي سوچ فصل کل او وصل اول فصل ثانی جایز دي او وصل کل او فصل اول وصل ثانی او وصل ثانی دا ناجایز دي یو قول دا دی او دویم قول دا دی چې فصل کل او وصل اول فصل ثانی او وصل کل او فصل اول وصل ثانی ټول جایز دي خو پر دوه کې وسره شرط دی پر دوه کې وسره د جواز لپاره وسره شرط دی او هغه شرط دا دی چې کله تر بسم الله وصل کې د سورۃ سره نو ګوري به چې چرته شیطان یا د فرعون یا د جهنم د نوم سره د بسم الله وصل ونه کی یا داسې ضمیر چې راجع وي دی ته نو ال دغه به د بسم الله وصل نکې او کپرس ګرځي علاوه نور سورتونه ولکه بر چې موږ کوم تذکرہ وکړه اعوذ بالله سره بداغ الفاظ وصل بنه کې د الله تعالی ذاتی صفاتونو یا د پیغمبرانو نوم د جنت نوم د مؤمنانو تذکرہ نو اواز یې کې د بسم الله وصل کولای شي خو بیا چې کله د شیطان تذکرہ راشي د جهنم تذکرہ راشي یا داسې چې یو ضمیر چې راځي ردیو طرف ته نو په هغه ځای کې بیا د بسم الله وصل وسره نه کې په هغه ځای کې به سره بیا د بسم الله وصل نه کې نو دې ته بیا دال کې بیا چې کوم دی بسم الله او دې ته فصل اول وصل ثانی او وصل کل په دین کې بیا چې کوم دی ناجایز دی په دین کې بیا څه دی ناجایز دی او چې کله دا شرط نوی نو بیا خیر بسم الله وصل کولی شي لکه مثال په تور باندې څه شي بسم الله الرحمن الرحیم ته او مخکې آیت څه شي الشیطان یعیدکم الفقر کدا قسم آیات موجودونه د لیکره بسم الله وصل نه کې یا جهنم یصلونها د آیت سره به بسم الله وصل نه کې دي چې جهنم تذکرہ به راغلي فرعون و ثمود دین کې به کوم دی وصل نه کې بسم الله وصل بنه کې الذين طغوا في البلاد په دې ځای کې هم چې کوم دی بسم الله وصل نه دی کول پکار د بسم الله وصل دلته کې نه دی کول پکار نو په دې درس کې موږ دا خبره سم یاد شو چې کله موږ صرف اعوذ بالله وایو نو دوه صورت جوړي چې یو ته لیکي فصل او بل ته لیکي وصل فصل په هر صورت کې جایز دی خو وصل لپاره شرط دی او هغه شرط مخکې هغه موږ تذکرہ وکړه بیا چې سره کله موږ بسم الله ملګری کوو نو بیا سلور صورتونه جوړیږي د یو قول مطابق دوه جایز دي دوه ناجایز دي فصل کل وصل اول فصل ثانی دا هم مطلقاً جایز او وصل کل او فصل اول وصل ثانی دا ناجایز دي د یو قول مطابق او د بل قول مطابق ټول جایز دي ټول جایز دي خو د وصل کل او د فصل اول وصل ثانی سره شروط دي چې هغه شروط برابر وي نو بیا جایز دي او که شروط نه وي برابر نو بیا ناجایز دي الله تعالی دې زده کړي او د عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین